نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمونږ دویم درس ته په دې خبره باندې چې د نبی له صلوات و سلام مبارک دا کم دو احادیث چې موږ ذکر کړل، نو په دې کې د دې خبرې دلیل دی چې په تسبو سره ذکر کول دا جایز دی. بعضې حوالې موږ مخکې اولني کلیپ کې ذکر کړلې. د امام ترمذي رحمت الله علیه د کتاب په حواله باندې موږ یو حدیث ذکر کړو، پای باندې عبدالرحمن مبارک پوری وویلو چې ذکر کول په تسبو سره جایز دی. دویم حدیث امام ترمذي په حواله باندې موږ ویلو چې هغه ذکر کړی دی باب فی دعاء نبی صلی الله علیه وسلم و تعوذه. په دې باندې امام مبارک پوری لیکي په تحفة الاحوذی شرح د ترمذي کې دی وایي وفيه دليل على جواز عد التسبيح بالنوى والعصا والحصوى وكذا بالسبحه. دی وایي په دې حدیث کې دلیل دی په دې خبره باندې چې شمارل او ذکر کول د الله تبارک وتعالی کجورو په اډوکو سره او یا چې کومه دی په کچو کوچي ګټو سره او دغه رنګې وکذا بالسبحه یا په تسبو سره جایز دي، ځکه نبی علیه السلام مبارک په دې کې څه فرق نه دی کړی. نو دی په مخکې باب کې هم دا وویله او دلته هم چې کوم دی دا خبره وکړه او بیا په اخره کې وایي وقد تقدم الكلام في جواز السبحه في باب عقد التسبيح باليد. او په دې خبره باندې کلام مخکې تیر شوی دی چې په ذکر کول په تسبو سره دا جایز دي. کوم ځای تیر شوی دی؟ بابو عقد التسبيح باليد. په دغه باب کې ذکر شوی دی چې دغه حواله مخکې ما ویلې وه. نو دوه ځای کې تحفة الاحوذی مبارک پوری په دوه ځای په خپله شرحه کې چې هغه شرح یې کړې ده د ترمذي تحفة الاحوذی کې دوه ځای دا خبره باندې تفسیر وکړه چې ذکر کول د نبی علیه صلوات وسلام نه ذکر کول په تسبیح سره دا جایز دي او د نبی علیه السلام نه په حدیث تقریری باندې ثابت دي او په دې کې کم مناعت نشته. دا درې کسان درې واړه علما دا غیر مقلدین دي او غیر مقلدین او درې واړه علما په دې تفسیر وکړه چې ذکر کول په تسبیح سره دا جایز دي. او څوک چې ورته بدعت وایي لکه د دې زمانې غیر مقلدین ورته بدعت وایي وی دا وی په قول باندې اعتماد نشته ځکه دا قول بلا دلیل دی. کوم حدیث چې موږ مخکې ذکر کړیو دغه دوه حدیثونه چې یو د سعد بن ابي وقاص حدیثو او بل دغه صفیه حدیثو، دا زما په لاس کې مستدرک دی امام حاکم د دې جلد دویم دی. دغه حدیث د صفیه راوړي قالت دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وبین یدی 4000 نوات اصبح بهن. دغه حدیث راوړی دی د مخکې ما تفصیل سره ذکر کړی په کلیپ اول کې، خو دې کې صرف دومره پیش کوم چې دا حدیث بعضې خلک په دې جرحه کوي چې دا ضعیف دی. نو دې ته امام ترمذي دغه پسې وایي امام حاکم هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. دا حدیث صحیح الاسناد دی، صحیح حدیث دی، امام بخاری امام ترمذي نه دی راوړی. ګوره امام ترمذي هم دې حدیث ته صحیح ویله، امام داود ته هم صحیح ویله، امام حاکم ورته هم صحیح ویله او وروسته ورته چې کومه دی بیا امام منذري هغه ورته هم صحیح ویلی دي او دغه رنګې امام جلالدین سیوطي صاحب ورته هم صحیح ویلی دي. او په دې مستدرک باندې یو تلخیص کړی دی امام ذهبي رحمت الله علیه. په هغه تلخیص کې ورته امام ذهبي وایي چې دا حدیث چې کوم دی صحیح دی. ګوره دومره اجله علما کرام او حفاظ محدثین د حدیث پاک ته صحیح وایي او دې زمانې یو څو کسان هغه ورته چې کوم دی ضعیف وایي. نو د چا قول لره اعتبار دی؟ هغه خپل کور سړي چې کوم د فیصله وکړه هغه خپل کور سړي وابي ویله غیر مقلد چې د غیر مقلدینو خبر له اعتبار نشته دی. یو چې وایي چې په تسبو باندې ذکر بدعت دی دا قول صحیح نه دی، دا قول خطا دی او تسبو باندې ذکر کول چې کوم دی دا صحیح دی ثابت دی. دغه رنګ دا دویم حدیث چې کوم د سعد بن ابي وقاص حدیث دی دغه مستدرک په دغه جلد نمبر 2 صفحه 104 کې نقل کړی دی. د فرمای انه دخل مع النبي صلی الله علیه وسلم على امراه وبين يديها نوان او حصوان. په دې حدیث باندې امام حاکم چې کومه دی سکوت کړی دی او سکوت یې پیدا کړی چې ضعیف ورته نه دی ویلي، خو دغه نور محدثینو په حواله باندې لکه امام ترمذي رحمت الله علیه په دغه حدیث پسې لیکلي حسن، په ترمذي کې لیکلي دا حدیث حسن دی او حسن استدلال کېدی شي. نو د ضعف کې څه خبره نشته دی. خبره دا ثابته شوه چې دا کوم دو حدیث موږ ذکر کړل د صحیح حدیث دی که څوک په جرح لري دا صرف د
الباني تقلید به دې کې کوي چې الباني ورته ضعیف ویلي دي، او دغه رنګې د شاکر تقلید کوي چې هغه ورته ضعیف ویلي دي. دا د دې زمانې خلک دی، نږدې زمانې کې تېر شوي دي. د دوی په خبره باندې څه اعتماد ده چې دومره لوی محدثینو چې څومره مخکې تېروتي خلک دی که نه، هغوی د دې حدیث تصحیح کړې ده. نو د دغې خلکو هغه قول رسۍ اعتبار دی او څوله اعتماد دی په هغو په قول باندې، لکه دا خبره د دوی د کور سړي په خپله باندې وکړه ده. دغه رنګې زموږ سره بل کتاب دی الحاوی للفتاوا د امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه، او صفحه د هغې ده 409. د پوره مقاله لیکلې په دې کې. زه به پوره مقاله څه نقل کمه، خو هغه بعضې خبرې به ترې راوړم. په صفحه 409 باندې المنحة فی الصبحة دا د یو رساله کړې ده، او په دې رساله کې د دې مسلې پوره وضاحت کړی چې په تسبیح باندې ذکر کول دا جایز دي، دا بدعت او ناروا نه دي. اذن سوال شوی دی چې په تسبیح باندې ذکر کول هل لها اصل فی السنة، په حدیث کې د دې لپاره څه دلیل شته دی که نشته دی؟ نو دی وایي فجمعت فیها هذا الجزء، وایي دا جزء او دا رساله مې پکې راجمع کړله، وتتبعا فيه ما ورد فيها من الاحاديث والاثار، او راغونډ کړي مې تتبع تلاش مې کړي هغه حدیث او اثار چې په دې باب کې وارد دي. نو بیا دغه حدیث پاک اول راوړی د کوم چې موږ ذکر کړو د سعد ابن ابي وقاص ولا حدیث چې دی وایي دا نقل کړی دی دا حدیث مصنف ابن ابي شيبه، امام ابو داود، امام ترمذي، امام نسائی، امام حاکم، او د ټولو ته وصححه دي ته صحیح ویلي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه راوی فرمای عن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد التسبيح بيده. نبی علیہ السلام مبارک په چې کم دی دغه تسبیح شمارله په خپل لاسونو سره. دغه ټولو محدثینو وایي دا حدیث پاک چې کم دی هغه نقل کړی په خپلو کتابونو کې. او بیا لاندې دغه بل حدیث پسې د صفیه راوړی دی چې دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وبین یدی 4,000 نوات اصبح بهن، دغه حدیث پسې راوړی دی. بیا پسې دغه بل حدیث پاک ذکر کړی کوم چې موږ ذکر کړو چې هغه حدیث د سعد بن ابي وقاص دی، هغه حدیث پسې راوړی دی، او دا ټول حدیث په دې باب کې نقل کړي دي. بیا پسې آثار راوړي د تابعینو نه، د صحابه کرامو نه. دی فرمای عن ابي صفیة مولى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيله فيه حصوا فيسبح به الى نصف النهار. دی وی د ابو صفیه چې د مولا غلام د نبی اسلام مبارکو د لپاره به یو تیلی راوړل شو چې پای کې به کچې ګټې کوي وي، هغه کچو ګټو باندې به د سحر نه والا د مسبخینه پورې د الله تبارک تعالی ذکر کول، ثم يرفع بیا به چې کم دی دغه ګټې کوي لر کړی شوي، فاذا صلى الاولى چې مسبخین مونږ به وکړو اوتیه به بیا به ته دا ګټې کوي راوړل شوي، فيسبح به حتى يمسي تر ماښام پورې به دې باندې کم دی بیا ذکر کول. ګوره دا نبی اسلام غلام دی او دنه چې کم دی دغه ګټې کو باندې دا ذکر کول. امام جلال الدین سیوطي صاحب په دغه خپل الحاوی للفتاوا 410 صفحه کې ثابت کو. او دغه رنګ د سعد رضی الله تعالی عنہ ثابتای ان سعدا كان يسبح بالحصى او النواه. سعد رضی الله عنه با تسبیح کوله، حمد و ثنا به الله بیانوله په ګټې کو سره، او یا چې کوم دی د کجورو هغه دغه سره بمبتو سره. او دغه رنګ بل یو اثر راوړی دی د فاطمه بنت حسین بن علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنها چې دا د حسین رضی الله تعالی عنه لور ده. حسین رضی الله تعالی عنه د نبی اسلام نو سید او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه زوی دی. دا فاطمه بنت حسین انها كانت تسبح بخيط معقود فيها، دی به تسبیح بیانول الله تعالی په داسې یو تار سره چې په هغه تار کې به غوټې ورکړی شوې وي، نو په هغه غوټو به د الله تبارک تعالی هغه ذکر کولو. او دغه رنګ بل یو اثر راوړی عن جده ابي هريره، خپل نیکنه د حضرت هريره څخه نقل کوي انه كان له خيط فيه الفا عقده، د مبارک چې کوم دی یو تارو په هغه تار کې 2000 غوټې وي، فلا ينام حتى يسبح به. نو دا 2000 غوټې چې به په دې سره ذکر ټوټل سر تر رسول نو نه به ود کېدو. دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل کړو چې د مبارک لپاره یو تارو په هغه تار کې 2000 غوټې چې کوم دی ورکړې وي، نو دغه 2000 غوټې یا تار لور کول
او یا چې کوم د دې په ځای باندې تسبیح ویل په هغې باندې ذکر کول دا جایز دی کې کوم سباق نشته. بیا بل روایت راوړی دی د حضرت علی رضی الله عنه نه مرفوعا یا فرمای نعم المذکر الصبحة ډېر ښه یادونکی دی تا ته ذکر د الله تعالی هغه تسبیح دی چې تسبیح تا سره یي دا به تا ته د الله تعالی ذکر رایادوي ذکر د الله تبارک وتعالی به تا ته رایادوي. او بیا دې فرمای یو بل اثر راوړی دی من طریق ابي نضرة عن رجل په طریقې د نظر نه من طریق ابي نضرة په طریقې د ابو نضره باندې د روایت کې د یو سړي نه چې نزلت علی ابراهیم دی وایي زه د ابراهیم نخعي سره میلمه شوم ومعه کیث او د سره یو تیلی و فيه حصون او نوان یا پکې کچې ګټې کوي د نفرتې وي یا پکې چې کم دی د کجورو هغه ډوکې فراته و فیسبح به او د پای سره چې کم دی تسبیح کوله. د ابراهیم نخعي چې تابعي دی دریم د اثر راوړو. او بیا لاندې سیوطي رحمت الله علیه لیکي چې د اثار نقل کی دی بیا فرمای وقد اتخذ الصبحة سادات يشار الیهم وای دا صبح او تسبیح چې کم دی دا ساتلی دي او په دې سره ذکر کړی دی غلو لوی مشران علما کرامو چې هغه ته اشاره کولای شي چې دا غونمونه یادېږي وای اخذ عنهم او دغونه چې کم د موږ ته دغه نقل شوی دی ويعتمد عليهم او په دیو باندې چې کم د اعتماد کولای شي چې دا د امت لوی علما دي لوی د علم ستنی دي چې دیو صبح او تسبیح باندې ذکر کړی جایز دي دونه موږ ته جواز نقل شوی دی نو بیا کې د عدم جواز کوم خبره شوه. لکه په دغه لوی علماو کې دی وای کابي هريره رضی الله تعالی عنه كان له خيط فيه الفاء عقده لکه ابو هريره ته وګوره چې داغه د پاره یو تارو په غتار کې 2000 قوټي وي فکان لا ينام نو دی به نو د کېدو ترسو پوری چې به حتی يسبحوا به ترسو پوری چې به په دغه خپل کم تار چې 2000 قوټي بګي وي په دې به د الله تسبیح نه بیان کړي 2000 کرتا 2000 قاله اکرمه نقل تکي اکرمه سره به نورم روایت راوړي ګوره 2000 پیرې چې کوم د ورسه په ذکر کولو او د کما تسبیح چې وی پای کې 2000 غوټي وی 2000 غوټي. یا یو بل روایت راوړی دی چې حدیث ته ابو نضره ده ابو نضره الغفاری دی فرمای چې ماته یو شیخ حدیث بیان کړی چې دا شیخ د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره په مدینه منوره کې ملما شو او دی فرمای چې د ابو صاحب ډیر زیات ملما دوست انسانو. دی فرمای چې موږ د سره وو د شپې پیسې سکی یا د ورځې پیسې کی چې د سره په تخ باندې یا د په کټ باندې نازو ومعه کیس او د سره یو تیلی و فيه حسن او نوان چې په کې کچې ګټي یا په کې کم ده اړو کوغه کجوري او پاغي به د الله تبارک تعالی ذکر کولو پورو روایت نقل کړي ما مختصر ویلو. او بیا لاندې وای وذكر الحافظ عبد الغني في الكمال في ترجمه ابي الدرداء عويمر رضي الله عنه په ترجمه د ابو الدرداء کې نقل کړی دی عبد الغني په کمال کې لیکي انه كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحه دبوي په ورځ کې چې کم دی سلزره یعنی 100,000 کرته چې کم دی د الله تبارک تعالی ذکر کولو. او دغه رنګ ذکر شوی دی عن سلمة بن شبيب قال كان خالد بن معدان يسبح في اليوم 40,000 تسبيحه. خالد بن معدان وو چې د ورځې 40,000 تسبيحات لوستلو. نو دی وسوي فلما وضع ليغسل کله چې دی وفات شو او دی په تخته باندې واچول شو د پار دی چې دی ولمبول شي نو شروع شو غوته ده شاغي به ذکر کولو او غوته بیا ذکر کولو تسبیح به کوله. نو دی پس اوس لګي امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه ومن المعلوم المحقق ودا خبره ته معلومه شو محقق او ثابت شو چې زر کله 1,00,000 کرته ذکر کول یا 40,000 کرته ذکر کول یا دینه کم لا يحصر بالانامل دا په غوته چې کم د څوک نشي کولای فقط صح بذلك وثبت انه مكان نو د دې څه ثابت شوله دا خبره او صحیح ثابت شوله چې دی خلکو به دا ذکرونه چې کول نو دا به په یو علی سره کول بغیر د علی نه دانی دي کړي که په کوته خدای ډیر ګران دی 1,00,000 کرته 40,000 کرته دا په کوته باندې ډیر ګران دی. او بیا به لاندې روایت راوړی وکانه
لأبي مسلم الخولاني رحمة الله عليه سبحة فقام ليلة والصبحة في يده. دا ابو مسلم خولاني د پاره چې کم دی یو تسبیح وي او د شپې په ټایم کې په دې پاتېدو او هغه تسبیح به په لاس کې ورسره وي. د دې ټولو روایتونه ثابته شوله چې تسبیح باندې ذکر کول دا جایز دي، دا ناجایز نه دي. دومره آثار پکې راغلي، نور هم ډېر آثار پکې راوړي، په طور د اختصار سره زه نقل کوم. او بیا هغه مسلسل حدیث ذکر کړی چې د خپل شیخ سره امام جلال الدین سیوطي صاحب تسبیح لیدلي، هغه د خپل شیخ سره ډېر اوږده سلسله ذکر کړې ده چې دغه ټولو علما کرامو نه دی وایي چې موږ ته ثابت شوي دي چې د پلاني سره به تسبیح ورسره وي او په هغو باندې به ذکر د الله تعالی کولو. نو ګوره د ټولو علما کرامو سره دا ثابتې شولې، دومره لویو اجلو علماو سره ثابتې شولې، تابعینو سره، صحابه کرامو سره، نبی علیه السلام حدیث تقریري نه ثابته شوله چې تسبیح باندې ذکر کول دا جایز دي. نه دي ته څوک بدعت وایي هغه به چې کوم دی بیا ځان هسې په تاوان او نقصان کې اچوي. بیا په اخره کې لیکي چې د دې تسبیح فایده څه شی ده. ومن فوائدها ايضا الاستعانة على دوام ذکره. وایي د پیدا اوس د تسبیح دا ده چې دا در سره یي، دا ستا مدد کوي په همیشوالي د ذکر کې، چې دا تا سره در سره یي تا ته به رایادېږي چې ذکر کول پکار دي او دا اله د ذکر ده. نو دا چې کومه د فایده شوله چې تا ته به ذکر رایادوي او دا وایي سبب دی چې تا به رسوي هغه ذکر د الله تعالی ته. او بعضو علماو به ویلو چې دا تسبیح چې کوم دی دا حبل الوصل، یعنی دا د الله تعالی ته د رسېدلو او ذکر ته یا د ذکر ته رسېدلو هغه رسۍ ده. او بعضو به ویلو چې دا رابطة القلوب ده، نچوړه خلاصه د امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په د اخیره خبره راوباسو چې په تسبیح سره ذکر کول جایز دي. سلفو او خلفو اولنی او وروستنی یو عالم هم په دې باندې رد نه دی کړی، منع نه ده کړی او استعمال کړی دي تسبیح. لہذا څوک چې پرې رد کوي دغه خبره د دې خطا ده. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه ډېر آثار راوړي دي او په اخره کې بیا فرمایي ولم ينقل عن احد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحه. وای مونږ ته نه دي نقل شوي د یو کس سلفونه او نه د خلفونه، نه د مخکني علماونه نه د وروستني علماونه، د هیڅ چا نه هم دا نه دي نقل شوي چې دوی منع کړي د تسبیح د ذکر نه، بل كان اکثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مکروها. بلکې اکثر علماء سلف او خلفو دوی په تسبیح باندې ذکر کړي او دوی به دا کار مکروه نه ګڼو، دا به مکروه نه ګڼو. نو بس خیره خبره هم دا شوله جوړه خلاصه تسبیح باندې ذکر کول دا جایز دي، دا بدعت نه دي، دا ناروا نه دي. امام جلال الدین سیوطي صاحب فرمایي چې د سلف او د خلفونو دا خبره ثابت ده او هیڅ چا ورته بدعت او مکروه نه دی ویلي، هیڅ چا چې کوم دی د دې انکار نه دی کړی، بلکې اکثر علما کرامو په تسبیح سره ذکر کړی دی او دا درنه ثابت دي. د په دغه الحاوی للفتاوی کې دا خبرې چې کوم دی ټولې نقل کړي دي او دا غیر مقلدینو په حواله مې درته ویله چې غون دا خبره ثابته کړه چې په تسبیح سره ذکر کول نه جایز دي. څوک چې ورته بدعت وایي د هغو د خبره صحیح نه ده، په هغې د اعتماد نشي کولی، ځکه په دې باب کې ډېر احادیث وارد دي او ډېر آثار پکې وارد دي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.